अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि वसल्लम। सामईन व नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लका सवाल तاسو ډېر ښکلی دی. چېرې سوال دا دی ستاسو چې یو سړی دنیا لپاره چې څونه کوشش کوي او دونه د آخرت لپاره هم کوي، نو د ده څه حال وي، د ده پوزیشن به څه وي؟ سوال لکه دا ښکلی دی او دې باندې غور کول غواړي. د دنیا مثال چې کوم دی که نه، لکه دا د چړې دی، که خواهشات نفس ته قربان که په دې چړه باندې، نو کار به دې ټیکي. او که روح دې خپل ضمیر دې مړ کو په دې باندې، نو بیا ناکامیابي ده. لکه دنیا خو د ګټې ځای دی، بلکې زه دا وایم دا د کروندې ځای دی، مزرع الاخره دی که نه. دنیا چې کوم دی دا د کروندې ځای دی. نو دلته چې څه کرې یا برې به اوس دا لکه د انسان نیت دی چې دې څه کری، دلته ځان له ازغي کری، اور کری، دوزخ کری، نو دوزخ به درته میلاویږي. نو دنیا لکه داسې مثال دی چې څه ته کرې یا برې به، لکه چې کم نیت باندې ته ژوند تېرې، یا د دنیا کې د اوسېدو نیت ستا چې څه جوړ شو که نه، لکه دنیا کامیابي که تا ځان ته ولګوله که نه، چې بھئی زه به دنیا کې کوشش کوم او دنیا به ګټم او دا به بنګلې جوړوم او دا چل به کوم هغه چل به کوم، نو بس تا خو آخرت نه نیت دی او نه هغې دپاره کوشش کوې. نو دا دنیا مثال مطلب دا چې بھئی ته څه کرې یا برې وي. دنیا استعمال دی. دنیا ته چې انسان الله پاک راولیږو، دی به یو ژوند تیروي، خو دا ژوند که ده د آخرت لپاره تیر کو، نو ده ته به الله پاک لکه د ده عمل به قبول کي او د هغې اجر به هم ورکوي او دې سره به ډېر احسانات دي. او که ده لکه دنیا مقصد کړه او دنیا دپاره یې دی وخت تیر کړه او ظاهر باندې څه مونځ روژه یې ورسره وکړو، خو دې د ده عمل ټول نیک و بد عمل نامقبوله دی، ضایع دی. ولې چې د ده نیت چې کوم دی نو هغه دنیا وه، یرید الاخره. الله پاک بعضې ځای کې د ایمان د یهودي او نصراني او د ایمان والو تذکره ډو کوي نه. الله پاک دا وایي چې بھئی ستا نیت څه دی؟ من کان یرید العاجلة عجلنا عاجله. که ته عاجله غواړې نو بیا آخرت کې ستا دپاره څه نشته عاجله. نو دنیا که ته آخرت دپاره آخرت ستا منزل کو، نو تا دپاره هر څه دي، دنیا هم ستا ښایسته ده او آخرت هم ستا ښایسته دی. او که ستا دنیا کې د اوسېدو نیت دنیا شوه، نو دنیا کې هم دنیا به حسب منشا تا ته نه میلاویږي، یا ته به پې خوشحالېږي نه. هر سړی خو دنیا لکه که ګټي نو دی خپل خوشحالۍ لپاره اکثر دی خپل کارونه کوي که نه، چې زه دې خوشحاله وي، غټ کور دی وي، بنګله دی وي، محل دی وي، بس زه پکې که نه په هغې کې چمن وي او تالاب وي او دا وي. نو دا لکه د ده خواهشات ختمیږي نه. نو که د ده نیت دنیا کې اوسېدو دنیا جوړه شوه، نو د ده دنیا او آخرت دواړه خراب شو. خسرت دنیا والآخره الفاظ دي که نه، نو دا نیت پورې ده. او بار ستاسو بل خبره چې کم تاسو کړې وه چې انسان لکه نیم کار د دنیا دپاره کوي او نیم د آخرت دپاره کوي، د ده پوزیشن به څه وي؟ دا سوال وکړه نه. د دې لکه موږ چې جواب ګورو که نه او تلاش کوو، نو د دې لکه صورتحال دا نه دی چې نیم کار ته دنیا او نیم، لکه دا ایکچوال دا پوزیشن نه دی. اصل کې خو دا یو سفر دی، دنیا یو سفر دی. که د دې سفر منزل زمونږ جوړ شي آخرت، او دا ګاډې مونږ د آخرت په لاره باندې نیغه لاره باندې کو، نو دې کې د دنیا او د آخرت څه تخصیص نشته، دا ټول آخرت سفر دی. که آخرت تا خپل منزل جوړ کو که نه، نو ته دنیا دې کې اوس دنیا نشته، ستا دې سفر کې اوس د دنیا نوم نشته،
هر څه چې کې ته آخرت لپاره کې د الله د وجه نه بکې الله د پاره بکې د الله د حکم کو واده کې که ځان له کور جوړې که مال ګټې ځان له دا صدقه ده که بال بچ له ګټې دا صدقه ده کور جوړې کور د آخرت نه دی ستا ضرورت مطابق کور خو مقصد ستا لکه چې کوم دی آخرت دی نیت آخرت دی اوس دې کې د دنیا نوم نشته دا ټول کارونه چې کم دی نو دا د آخرت دی ستا یو لمحه چې کم دی هغه په نیکۍ کې شمارل کېږي تله د میزان کې عبادت دی هغه بندگی ده ستا نیت د آخرت کو الله ستا معبود واحد دی مقصود واحد دی بس ستا نیت د الله پاک کو اوس کو ته ټول کارونه د دنیا کوه اوس ستا نیت آخرت شو الله شو الله رضا شو دې کې اوس د دنیا نشته ګوري دا ټول عبادت دی که ته چیس کې که مونځ کې که چې نوم یې څه شي هغه د عبادت کې ستا شمارل کېږي دا قرآن آیت ته ګوري ولا ینالون من عدو النیل الا کتب لهم به عمل صالح هر څه چې دی گئی که یو وادي قطع کوي او که څه کوي او که څه کوي الا کتب لهم به عمل صالح چې څه عمل تاسو کوئ دا قرآن آیت ته ګوري چې څه عمل ته کوې نو هغه عبادت کې شمارل کېږي که د ښځې په خوله کې نوړی ورکې دا هم عبادت دی که بچې خپل کولی نو دا هم عبادت دی دې کې د دنیا نوم نشته بیا ګوري دا ان صلاتي و نسکي و محیایا و مماتي لله رب العالمین دنیا خو بیا نوم هغه وخت راځي چې تا دنیا خوښه کړه ځان ته ترجیح دې ورکو دنیا له په آخرت باندې اوس کو ته نیک کارم کې هغه هم ریاکاري ده که نیت دنیا شو نو ستا ټول اعمال ضایع شو نیت خراب دی که هجرت ته کې حضور حدیث دی که نه که هجرت ته کې الله دپاره د هغه الله دپاره دی که ښځې دپاره کې نو ښځې دپاره دی نو دا لکه زمونږ ذهن کې داسې تصور نشته ګوري مونږ یاره دا مې مونځ وکړو اوس به زه دروغ هم به یم دوکان کې دوکه به هم کوم بل مال به هم خورم او غلا به هم کوم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم